السلام علیکم ګران بچو زه یم واجد خان خبرې کوم او تاسو چې کوم د پوری پرایم ډیجیټل کہانی څنګه تاسو لپاره دا رمضان المبارک میاشت او په غونډ به خبر کې چې کوم د دلی نظام چې کوم د متارک شوی دی او په څومره ریټ ګران فروش دي څومره چې کوم د مدیریت خوراکونو والا دي مټای والا څومره دي د دې خلاف کاروایی سٹارټ دا د ما سره ایچ سی ډي ته مولانا سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجدي د نړۍ کاروایی حواله سره پوره ډیټیل او تفصیل دا کوم د رقم ته ورسول او څومره کسان خرج شو بلې ډېر مهرباني ستاسو راتلو. نن چې کوم کاروي موږ شروع کړې دا د رامداس بازار رامداس چوک نواله موږ د نمکمنډۍ ته راغلي لار کې چې څومره دلته شاپس راغلي دي مټای والا دي بیکرین دي غوښو والا دي پي والا دي موږ د حلال فوډ اتارټي نه مدان سره چې ټیم راوستي دي په موقع موږ هر څه چک کوو پي چک کوو د چې کوم د بیکرین دي چې کوم تیل استعمالي دا د سموسې د غدار سبزي دا کوي دا ټول موږ هر څه چک کوو. لیکن موږ تقریبا نن ورځ کې تقریبا 22 ګرفتاریان کې او تقریبا داسې 8-10 کې مسیح کړي دي او دا کسان اوس موږ چې د کوو د دې چې کوم افنس د مطابق موږ د سزاګانې دا ګرفتاریان شوي دا کم دکانونو والا دي دې کې چې د بیکرین والا دي دې کې چې د غوښو والا دي دې کې چې د پي والا دي دا مختلف راغلي دي دلته دا دې لکه انتظامیه تاسو ګورئ غای بغای اپریشن کوي نو ډېر شي نو نه چې دا مینټین دي چې د دې نه مخکې مو ریکی کړي و دا میتھډولوژي دا چې موږ خپل کس راوړي نو سهار هغه ټول ریټونه واخلي چې موږ پین پوینټ باغ ځای باندې بیا موږ اپریشن کوو. سره سره تاسو روډ باندې چې کوم خلکو تجاوزات کړل هم چې کاري کردار تجاوزات کې موږ پرون هم کړی نه پکې دوه درې کسان په تجاوزات کې راوچت کړي دي چې دا بازار د اختر د کې روان و دي کې بدی ترشت ذاتی نو اول موږ د دې تنبیه ورکو ورور بدی شاده کېږي چې اختر ته چې کوم کسان راځي او د چاندرات مطابق کوم سوداګانې به کوي نو هغه لپاره به د بازار ان شاء الله کلیئر دي. وخت والا خو ریټ سیواو د پي والا او د بیکرای والا سم د پي والا ځان سره حلال فوډ اتارټي والا راوستي دي چې د اوبو تناسب د کیمیکل تناسب د هغې مطابق موږ ګرفتارۍ کړي دي وایي کې اور چارجینګ نه کوي کې اوبو مکسینګ چې دا ډېر زیات نو هغې چې په موقع چک کوه کسان به ګرفتار کړي. دې کې تاسو تیل والا کم یاد د تیلو مختلفو ځینو کې پکوړو سموسو والا هم دي دغسې میانو والا هم دي هغې خوب داسې ګنده تیل دي آیا هغې کلمه په موقع باندې چې موږ به د لارې کې چې کم یو کس راځي چې کم په غوړو کې کار لري چې هغې کې هغه مایع فرای کوي که هغه غوښه فرای کوي که هغې کې سموسې کوي ټول موږ چک کړي دي او هغې کې ګرفتارۍ موږ بیشتر کړي دي. د خلاف به څه کارنې دا ټول به اوس موږ چې د عجیب طریقو د حلال فوډ اتارټي به موږ رپورټ راکوي هغې مطابق به ټول موږ چې د هغه جیل کړي ایچ سی ټیم راوته او ایچ کېټ بشارت صاحب هم موجود او باغې سره سره چې کوم د فوډ اتارټي والا هم موجود دي دې نه به تپوس کوو یا نن کومه کاروي شوه عادل احمد اسسټنټ ډایریکټر فوډ اتارټي پېښور دا نن چې کومه کاروي وشوله د دې حوالې سره پوره ډیټیل لګ راته ووایه او د عوامو ته هم لږ ووایو چې را کوم مقدار سره خوراک اخیستل دي او کوم سره نن چې دی موږ مختلف ایریاز چک کړل پېښور کې هغې کې چې دی اسیا ګیټ او رامداس ایریا وه ورسره د اندروني شهر و نو دې کې موږ مختلف پروډکټس چک کړل هغې کې غوښه وه کیما وه آیل وغیره ولري پکوړو سموسو بیکریز یونټس دا موږ چک کړل نو کم پروډکټس کې چې دی څه مسله راتله ټیکنیکل بیس باندې فار ایگزامپل څه ملاوټ او په پیو کې یا آیل نه سیټ شوی نو د هغې خلاف چې دی موږ کاروایي کړې ده چې دی هغه کسانو خلاف قانوني کاروایي وکړي او هغې چې د جیل ته هم لیږلي دي نور چې دی فاین وغیره باندې لګوي. دا پیو والا چې کوم دي تاسو سره لیبارټري نشته دا تاسو چیک ته کنه بعد کې به چیک کوئ دا موږ آیل والا لګ راته آیل خو موږ عوام ته پوری آیل څنګه ډیبراټ سره چیک شو او دا کم مقدار سره یوز کول پکار دا موږ ورته وایو بیسیکلی آیل چې دی موږ آیل ټیسټ میټر موږ سره یو اکوپمنټ دی هغې باندې آن د سپاټ موږ چیکینګ کوو او د هغې خپل سټینډرډ دي ډفرنټ که نه نو فرینګ آیل چې دی 20 DPM یو سټینډرډ دی هغه موږ سیټ کړی دی چې هغې نه بره وي نو هغه موږ ریسټ ډکلیئر کوو هغې نه لاندې نو هغه یوز نه دی نو په هغې بنیاد باندې چې موږ آیل ټیسټ میټر کې چک کوو نو سره رزلټ راکړو په هغې بنیاد باندې قانوني کاروایي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ACCT ذیشان نجیب صاحب په سربراهۍ کې نن موږ چې د رامداس بازار نه د مختلف اشیاء خوردونوش چې رمضان کې لکه خلکو ضرورت وي هغه دپاره چې دی موږ یو چیکینګ پرایس انسپیکشن چې دی هغه موږ وکړو او دې سلسله کې کافي زیات چې دی اوور پرایسینګ چې دی هغه میټ شاپس باندې چې دی هغه موږ ته پته ولګېده او هغې خلاف موږ بھرپور کاروایي وکړه او دا کاروایي چې دا موږ د رامداس بازار نه والا تر نمکمنډۍ چوکه پورې چې په دې کې مختلف علاقې لکه آسیا ګیټ پکې راځي او جوګن شاه محله ده
د نه علاوه لاندې چې دی کوم نمک منډی چوک دی سرکیش وه په دې کې موږ چې دی ښه کافي کاروایي وکړه او په دې کې ډېر زیات تقریبا 12-13 ملزمان چې دی هغه موږ جیل ته ولېږل. دې کې سر جي کم دکانداران شامل دي او دې کې چې کوم دی تاسو کم کسان اریسټ کړل دې سره څه قانوني کاروایي څه کوئ؟ جی دې کې مختلف قسمه کسان چې دي هغه شامل دي. دې کې غوښې والا دي، دې کې فروټو والا دي، دې کې چې دی بیکرۍ والا دي چې ناقص بالکل سامان یې خرڅول او لکه رینسډ آیل چې دی هغه یوز کولو. هغه لکه صفایي پراپر نه وه، رینسډ آیل یوز کول. ایون په دې یو مشهور بیکري ده په هغه کې چې دی موږ ته ایکسپایر چې دی هغه پی هم ملو شو چې هغوی په دې ټول پروسس کې هغوی استعمالولو. دا وجه څه ده سر جي چې تاسو کله نه روژه سټارټ شوې ده بالکل چې کوم دی چا سره هېڅ رعایت نه کوئ وجه څه ده؟ جی بالکل دا خو د صوبایي حکومت طرف نه موږ ته آرډرز دي او ډپټي کمشنر پېښور چې دی کیپټن ریټایرډ ثناء الله صاحب طرف نه موږ ته سټریکټ آرډرز دي چې هېڅ قسمه چې دی په دې کې ټالرنس نه دی پکار او عوامو تحفظ دپاره او هغوی خیرخواهۍ دپاره چې دی هر قسمه اقدامات چې دی هغه به موږ کوو او موږ په کنټینیوس بیسس باندې لکه ډیلی بیسس باندې چې دی موږ بازارونو ته وځو، خپله لړ شو، خپل کسان ولیږو، ریکې وکړو، ریټونه والو، بیا چې دی هغه نه وروسته چې کوم کسان چې په دې کې انوالو وي ګرفتار شي نو اول خو ورته جرمانې وکړو او که جرمانو نه خبره پاتې شي دوباره ریپیټر وي نو بیا هغه موږ جوډیشل کوو. دې کې سر جي کله چې تاسو په موقع باندې لاړ شئ دیني دکاندارانو ریټ چې کوم دی سرکاري شي اټومیټک تاسو د تلو نه پس باقي بیمه خپله منماني شروع کړي. جی بالکل تاسو ټیک وایې خو چې دی موږ کوشش دا کوو چې مخکې موږ خپل کسان ولیږو او ډیټا چې دی موږ راغونډه کړو او موږ ته پته ولګي چې فلانې دکاندار چې دی اوور پرایسنګ کې انوالو دی یا نور څه داسې اکټیویټیز کې انوالو دی نو هغه حساب سره چې دی بیا موږ خپل ریډز کوو او د دې خلاف چې دی په ډیلی بیسس باندې کاروایانې چې دی هغه کېږي. دا راته لږ ووایه چې دا ضلعي انتظامیه کمزورې شوه که دا دکانداران زورور شو جیل له لاړه جرمانې ادا کړې هغې نه بعد هم باز نه راځي دا وجه جی بس دا لالچ دی جی د لالچ دی او لالچ نه ختمیږي او بس دا ټول خلک چې دي په دې کې لګیا دي چې راتو رات امیر جوړ شي نو الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي.